السلام علیکم رواني پیغام نیوز کتونکو ته نن موږ ځلې په نشاط چوک کې موجود یو چې تاسو ته معلومه نن بر ربیع اول دی او زموږ د خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش ورځ ده. نن په سوات کې ډېر جوش او جذبې سره عید النبی مناویږي او په دې کې مولیان صاحبان او واړه او عوامو بھرپور شرکت کړی او ډېر جوش او جذبې سره یې مناوه. په دې سلسله کې موږ یو څو کسانو تپوس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. د حمد و صلات نورستا زما ګرانو او قدردانو سامعین کرام، نن د ربیع الاول شریف ورځ ده. د ربیع الاول شریف په ورځ باندې په ټوله دنیا کې خلک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش ولادت با سعادت په خوشحالۍ کې په ټوله دنیا کې په زرګونو میلیونو کروڑونو خلک چې کم دی راوته دي او د رسول پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د محبت او د هغوی د پیروي چې کم دی ویناګانې کوي، نعتونه وایي، جلوسونه وباسي، تقریرونه کوي، خلک روجي نیسي، څوک درود شریف وایي، څوک چې کم دی هغه قرآن خواني کوي، څوک مختلف چې کم دی محفلونه کوي. نو الحمدلله ثم الحمدلله په سوات کې مونږ هم تنظیمات اهل سنت چې هغه د رسول پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د ولادت با سعادت په خوشحالۍ کې نن دا تاسو کوم غړ وینئ، دا کوم خلک وینئ، یو بې مثال ریلی چې کم دی هغه په سوات کې ووتله چې دا بې مثال ریلی چې کم ده د بې مثال رسول صلی الله تعالی علیه وسلم د ولادت با سعادت د هغوی د پیدایش سره نسبت ساتي. ځکه چې د رسول پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د پیدایش په ورځ باندې مارغان خوشاله وو، په سمندرونو کې میان خوشاله وو، د هوایي مخلوقات چې کم دی هغوی له یو بل له د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ذات اقدس مبارک باندې کم دی د خوشحالۍ زیری ورکوله. دارنګې په دنیا کې ذره ذره چې کم ده هغه د رسول پاک صلی الله تعالی علیه وسلم په ذات اقدس مبارک باندې خوشاله وه. لہذا موږ هم د رسول پاک صلی الله تعالی علیه وسلم په ذات اقدس مبارک باندې ډیر زیات خوشاله یو، ځکه چې د قرآن عظیم شان مبارک حکم دی وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. اے حبیب صلی الله تعالی علیه وسلم ته ما دنیا ته نه لیږلی، لیکن د ټول کائنات د ذرې ذرې دپاره مې رحمت جوړ کړی او لیږلی. نن چې موږ ځان وینو دا خپلې خوشحالیانې وینو، دا د رسول پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د هغه آمد هغه سلسله ده. ځکه عبدالرحمن بابا فرمایي که صورت د محمد نوې پیدا، که صورت د محمد نوې پیدا، الله به نو پیدا کړي دا دنیا وما علیا الا البلاغ المبین. د بل بچی په پیدایش دی خوشحالي ورکه شي چې د پاک نبی په پیدایش می خوشحالي ونه شي. د بل بچی په پیدایش دی خوشحالي ورکه شي چې د پاک نبی په پیدایش می خوشحالي ونه شي. په کم مخبل کې چې می ذکر د نبی ونه شي، خپت رباسه ما د زړه می تسلی ونه شي. معززینو حضراتو، دا ټیم منګه په نشاط چوک کې ولاړ یو. دا 12 ربیع الاول هغه مبارک ورځ ده چې په کوم ورځ باندې د دواړو جانو سردار محمدي عربي صلی الله علیه وسلم دې دنیا ته تشریف راوړی دی. زه تمامو مسلمانانو ته مبارکي ورکوم، ځکه حدیث قدسی دی، حدیث مبارک کې راځي الہ العالمین فرمایي اے زما محبوبه کچرې ما ته نه پیدا کړې دا دنیا به مې نه پیدا کړې، دا څه چې مې پیدا کړي دي دا مې ستا د خاطره پیدا کړي دي. نو عزتمندو الہ العالمین دا دنیا دا هر څه د محمد مصطفی د خاطره پیدا کړي دي. نو زما تمامو مسلمانانو ته د خپل طرف نه دا یو میسج دی چې ټول په دې مبارک میاشت کې خوشحالیانې وکړئ، درود شریف ووایئ، دغه شان صدقات وکړئ
او تلاوتونه وکړي د حضور مبارک نعتخوانیانې وکړي کوم ځای کې چې داسې د میلاد النبي جلسه او جلوس جوړیږي هغې کې شرکت وکړي د خپل محبوب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره د مینې او محبت اظهار وکړي ځکه عزتمندو په هغه سخته ورځ به زمونږ او ستاسو سپارش او د حساب کتاب دغه چې د وسیله هغه محمد مصطفی ده نو محمد رسول الله دی نو موږ او تاسو ته د دغه پاک نبی محمد مصطفی سره د مینې محبت کول پکار دي ځکه د امام بخاری رحمت الله علیه حدیث مبارک دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین یو کس پتا سکی تر هغه وخت پوری کامل مومن مسلمان نشی کېدی رسول الله مبارک فرمائی چې سوی زما سره د خپل ځان نه د خپل مور او پلار نه د خپل اولاد او مال نه د هر څه نه زیات محبت ما سره نه کړي نو الہ العالمین دی زمونږ د دغه پاک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عشق و محبت نصیب کی زکا شاعر فرمائی کپسید اخشوی عاشق دا محمد پتور زلپو شاہان دا زمانی پدی دربار جارو کوي نو الہ العالمین نے منگو تاسو تا دا دغه پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرا